بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہموطنوں، میں ہوں رحمت علی خان جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور آواز سوات .com اور آواز سوات چینل۔ آج کا سبجیکٹ ہے ہمارا جو ہے نا سوات سے وابستہ ہے، منگورہ شہر سے، اور قومی لوط یا قومی صدوم کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے، جو کہ پچھلی رات اس میں ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ پہلے قومی صدوم کا میں آپ کو تعریف کرتا ہوں۔ قومی صدوم قرآن مجید میں اور بائبل اور دیگر قدیمی تاریخی روایت میں ایک ایسی بستی کے طور پر بیان ہوتی ہے جس نے اپنی نبی حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی، اخلاقی و سماجی بگاڑ میں حد سے بڑھ کر کی گئی نافرمانی تھی، اور آخرکار اللہ کی شدید عذاب کا شکار ہوئے۔ اس قوم کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے لیے ایک مستقل تنبیہ کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ قومی لوط کا تعارف۔ قومی لوط صدوم، شام، فلسطین کے درمیان موجودہ قدیم خطے میں آباد تھی۔ قرآن مجید میں اس علاقے کو الممتفقات بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ بستیاں جو الٹ دی گئی۔ صدوم صرف ایک شہر نہیں بلکہ اس کی قریب و جوار میں ادومہ، سبونیم اور بالا جیسے شہر بھی تھے۔ اس کو سب مجموعی طور پر بستی لوط کہا جاتا ہے، یعنی لوط علیہ السلام یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر صدوم کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی بنیادی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت، اخلاقی پاکیزگی، انصاف، ظلم، فحاشی، بدکاری، سرکشی سے باز آنا، مگر قوم نے ان کی نصیحتوں کو سمجھنے سے سختی سے رد کیا۔ قومی صدوم کا سب سے بڑا جرم، قرآن مجید کے مطابق اس قوم کا سب سے بڑا گناہ وہ فعل بدکارانہ عمل قومی لوط تھا جو فطرت انسانی کے خلاف تھا۔ ساتھ ہی ان کی اخلاقی خرابیاں بھی تھی، راہگیر اور مہمانوں پر ظلم کرنا، جوے اور لوٹ مار، مجلسوں میں فحاشی بازی، برائی کو فخر سمجھنا، انبیاء کی توہین کرنا، ظلم اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ یہ قوم نہ صرف گناہ کرتی تھی بلکہ اس پر اصرار اور فخر بھی کرتی تھی۔ نبی کریم کی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر مگر قومی لوط بزدتی اور تکبر میں ڈوبی ہوئی۔ وہ پاکیزگی کی دعوت کو مذاق بناتے اور کہتے آپ تو بڑے پاک باز بنتے ہو۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دی۔ مہمانوں کی بھی حرمتی کو مزاحمت سمجھتے تھے، یا مہمانوں کی بھی حرمتی کو وہ اپنا ایک حق سمجھتے تھے۔ یہ بگاڑ اتنی حد تک بڑھ گئی تھی کہ قرآن میں آیا تم دنیا جہان سے پہلے لوگ ہو جنہوں نے ایسی بے حیائی شروع کی۔ 5 نمبر عذاب کا فیصلہ۔ جب قومی لوط سے اصلاح سے انصاف انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نازل ہو کہ یہ ہستی باقی نہیں رہے گی، دنیا میں باقی نہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے خوبصورت جوانوں کی شکل میں، انہوں نے تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دے، انہوں نے بستی سے نکلنے کی ہدایت دی۔ قوم کی جرم کی حقیقت ظاہر ہوئی۔ قوم نے انہیں مہمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، جس سے ان کے جرم کی پختگی واضح ہے۔ قومی صدوم کا عذاب۔ قرآن و حدیث کے مطابق اس پر کسی طرح کا عذاب اکٹھے نازل ہوئے، ہر طرح کا عذاب اکٹھے نازل ہوا۔ زمین کا الٹ دیا جانا، ان کی بستیاں جڑ سے اکھاڑ کر اوپر آسمان تک اٹھائی دی گئی اور الٹ کر گرا دی گئی، اس لیے انہیں الممتفقات کہا جاتا ہے۔ پتھروں کی بارش، سخت چھوٹے سے چھوٹے کنکر جسے پتھر آسمان سے برسائے گئے، جنہیں قرآن مجید میں سجیل کہا گیا ہے۔ چیخ اور زلزلہ، ایک ہولناک آواز، صیحہ اور زلزلہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ نشان عبرت۔ آج تک بحر مردار یا ڈیڈ سی کے علاقے کو ان بستیوں کی باقیات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں قومی صدوم کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح جب معاشرے میں فحاشی اور ظلم سرکشی کی گناہ کو فخر بیان کیا جاتا تھا، جب انبیاء کرام کی نصیحت کو مذاق بنایا جاتا تھا، جب اخلاقی
حدود ٹوٹ جاتے تھے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ محض تاریخی قصہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک اخلاقی اور سماجی اور روحانی تشبیہ بھی ہے. آج کے لیے سبق: اخلاقی بگاڑ کسی قوم کی تباہی کی بنیاد بن جاتے ہیں. ظلم بے حیائی سے ترقی نہیں بلکہ زوال آتا ہے. انبیاء کرام کی تعلیمات کو سنجیدہ سے لینا ضروری ہے. مہمان نوازی عمل اور پاکیزگی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. معاشرتی حدود کی پامالی معاشرے کے حدود کو اندر سے کوکلا کر دیتی ہے. اب آتے ہیں بات پہ پشتوں پہ. ګران کو تم کو سبجیکٹ دا نه دی دا کوم چې تاسو ته ما وویل دا خو ما یو تاسو ته یو تحریر لیکلی و چې په دې تحریر کې ما تاسو ته خبرې وکړې خو سبجیکټ دا دی چې زموږ په سوات کې ولې دا شی شروع شو. آیا اوس په دې باندې یو بحث کوو د دې صدوم د دې قوم نه. د صدوم علاقه چې وه دا په دغې علاقو کې د ټولو نه شنه علاقه وه. ټولو نه شنه علاقه وه ډېره زیاته شنه وه. دې ته به میلمانه ډېر راتلل لکه څنګه چې سوات شین دی او د دې نه د دې میلمنو نه خلک تنګ هم شو د دوی اناج به یې خوړو ځکه دا ډېر زرخیزه علاقه وه. نو د دغې په وجه باندې شیطان چې دی هغه مردود هغه ولګېدو او د یو ښکلي هلک په شکل کې راغی او دې خلکو ته یې بدکاري وښوه. اوس دا راته ووایه چې دا بدگان د مردان نه د ایبټ آباد نه د صوابۍ نه د بنو نه د کوهاټ نه د پاکستان د نورو ښارونو نه سوات ته منګورې ته ولې راځي؟ امپیچمنټ خپل پکار دی که نه مواخذه چې ورته موږ وایو خپل ګریوان کې که ته وایو. آیا ستا دا بچی چې اوځي تا د سرویلنسز په ده کړی دی تا په ده باندې فوکس کړی دی چې دی چېرته روان دی دی څه کوي؟ نه دا به تا نه یې کړی. اول نمبر ستا په رولز کې دا دي چې په دومره غټه پیمانه باندې دا اهل صدوم راتلل او دا د هجړاګانو په روپ کې او د ګیان پرکاش په دې کوڅه کې دومره غټې غټې کرایانې ورکولې نو دا خلک اوده دولۍ چلو د دې خلکو لکه دا سوچ دو چې زه د 100,000 روپو په کرایه په ځای باندې 50,000 روپۍ کرایه ورکومه دی به زما دپاره د معاشرې دپاره ناسور نه جوړېږي. اوس الو چې هغه شی کینسر شو هغه په سوات کې 3-4 هزار هجړاګانو ته ورسېدو سبجیکټ پوره شو نو ٹھیک ہے. هغه خلک وایي صبح کا بولا اگر شام کو اگر واپس آئے تو اسے بولا نہیں کہتے وایي د سهار خفه چې ماښام کور ته راشي هغې ته خفه نه وایو خو دا راته ووایې دې منګوره کې چل څه دی؟ ستا د پورې غاړې ټول خلک راځي د شپې دا هلکان چې دي اوباش اصل تقاضه خو دلته ده که نه اصل شی خو دلته وران دی چې ستا د پورې غاړې نه ټول خلک راشي په بدګانو پسې د شپې او په دو باندې په لکاو زرګاو روپۍ لګوي نو دا ګناه د دې ټول هر څه نه خلاول زما دی ستا د بچي دی چې دې خلکو له موږ اکموډیشن هم ورکړی دې خلکو له موږ غټې روپۍ هم ورکوو دې خلکو باندې موږ اولنې خو زموږ عملونه خراب دي موږ به لول د ځان محاسبه کوو. اوس پرون بلوز یا په دې کې ډزې شوي دي یا هریسمنټ شوي دي هر څه چې شوي دي خو دې دومره بدګانو له دا دومره زیږونه تاسو په دومره غټو غټو کرایانو ولې ورکړي دي؟ نو د دې وجې نه خو ستا زوی چې دی نن چې هغه بدفعلي کوي یا نن هغه ځان تباه و برباد کوي خو په دې کې د ټولو نه غټ ګناه ستا د خپل زوی دی بلکې ستا دی چې ته د دې ځي مالک او تا دې خلکو له داسې اوباش خلکو له تا ځای ورکړی دی نو آیا ستا زوی به په دې بهتي ګنګه کې به لاس نینځي دی به د دې اجړاګانو سره محافل نه جوړوي چې تا راوستل د بردان نه او د ایبټ آباد نه او د منصیرې نه او د ټول پاکستان نه او دلته دې ولا بهترین زیږونه ورکړل او دوی چې کله د شپې په 2 بجې راشي نو په سوراب خان چوک کې تا د دوی جامې لیدلي هلکان خو لا پرېږده زه چې شادي شده خلکو خپلې ښځې پرېښودې د رپورټ تایدي او هغو د بدګانو سره په منګوره کې وادونه وکړل نو آیا
دا ګناه دی بدک دی که دا زمونږ دا سړی چې دی دام خراب دی. اول نمبر تاسو سوشل بایکاټ وکړئ، په دغه کوڅو کې ودرېږئ چې کم ستاسو خلک د سوات خلک دی مه پرېږدئ دې ګناه ته چې تاسو یې دې ګناه ته پرېږدئ. نو اولنی نمبر خو په دې ګناه کې تاسو شریک یئ، دا ستاسو د لاسه انهانس شوی دی. په علاقه کې کله چې نیګیټیویټي کېږي به ته ختموي، نو چې هغې کې په تا پروموشن کړی نن ته چغې وایي چې زما د علاقې امن تباه و برباد شو، دا ته مخکې کم ځای ګرانو کتونکو ډېر اوږد ډیبیټ دی. او نن هغه وایي په سوات پریس کلب کې پریس کلب کې نو پریس کلب کې هم هغه خپل موقف راوړی دی، چونکې هغه اوس په دومره تعداد سره په منګوره کې ځي چې موږ ته کینسر شو، د دې به فارګیشنز کېږي. زرګر چې څنګه سر چې دی هغه د دغه نه پاکوي د ګن نه، نو هغه چل اوس دې له پکار دی. او هغې له یوازې چغې نه دي، تقریرونه نه دي پکار چې سټیجونه تاسو جوړ کړئ او تقریرونه عملي اقدامات پکار دا دی. کومه دا ولسي جرګه چې ده د وتکي ده چې د دو ځوانان راولي لوړ ورسره او په دقه چوراهو باندې خپلو هلکانو ته ودرېږي چې ته دو ته دا خپل خلک نه لېږې، دا کم چې دوله روپۍ ورکوي، کم چې د بانډو نه راځي، کم چې د علیګرامې نه راځي، کابل نه راځي، کم چې د مټې نه راځي، او د کم ځای سړی نیسي او د هغه پلار راغواړي چې وروره دا زوی دې دا چل کوي او د سره به موږ په کاته کوو. نو تاسو سبجیکټ نه چیړئ، تاسو د هغې ابجیکټ چیړئ. ابجیکټ مه چیړئ، سبجیکټ وچیړئ. ګناه کم ځای نه راغلی، هغې نه به بیا دا پروګرام ټیک ټاک یې هېڅ چل به نه کېږي. ګران کتونکو دې باندې ډېر اوږد بحث کېږي، خو اولنی بحث دا دی چې د دې طلب چاته دی، دا لت لګېدلی دی خلکو ته، او دې لت نه به ډېر ماشومانو کې ایډز، هیپاټایټس A B C داسې دا شیزونه به هم لري. دې سوات کې لا زه خو یم چې تاسو که یو سروې وکړه نو په دغه خواوشا علاقو کې به ډېرو ماشومانو ته دا موزوي مرض هم لګېدلی، ځکه چې د دې خو د ټول نه غټ خطره لاول دغه ده. 3 هفتې مخکې په سوات کې تکه توره تیاره شوه، نو داسې نه ده چې پاس اسمان زموږ نه خفه دی. د اسمان ارادې د بجلیګر مولوي صاحب خبره موږ ته ښې نه دي. نو اولنی چې موږ چغې وهو او په بدک پورې نښتي، نو د بدک نه علاوه دا خپل خلک تلول منې کول غواړي، بدک په خپله دې ځینې لاړ شي چې هغه ته ریسورسز نه لېږي. دې له یو ټاسک فورس پکار دی د سیول سوسایټي چې هغه جوړ کړي. جرګو مرګو ضرورت نشته چې په هره مالي له لس هلکان راغونډ شي او هغه د دو خلاف پر سرې پیکار شي، نو دا ګن بلر شي. ډېرو قومونو په مردان کې، په پېښور کې خلکو په مردان کې بلکې خلکو لر کړل. نو داسې یو یکجهتي پکار دی، دا چغې نه دي پکار چې زه به د دو کرایه ورکړم او زه به د دو دا ورکړم او زه به د دو دا ورکړم. تاسو زر کرایه هم ته راکړئ. دا د ولیات صاحب په بنګله کې 40 روپۍ ورنه کړې، نو هر سړی وایي زه لږ 1 کروڑ روپۍ ورکړم. دا خبرې پرېږدئ. دا اصل کې موږ له د مرض علاج پکار دی، مریض ختمول نه دی پکار. مریض به ته به د مرض علاج کوي. مرض دا دی چې زموږ په دې خلکو کې مرض لګېدلی دا لر کول غواړي. ګران کتونکو زه یم طریقه چې تاسو نجات غواړم.